د بازار د چکر خوند اخیستلی و او څه وخت بیا د ځنګل په دغې لارې باندې بیا بازار ته روان شو. نو په لاره کې یو 400 بریته ټایګر ناست و او دا چوچو چې خپل طرف ته په راتلو ولیده نو دا ګانې شروع کړه: میرے سپنوں کے رانی کب آئے گی تو، تم آؤ تاکہ میں تجھے کہوں گی تو. نو بیا دې 400 بریته ټایګر د ځان سره ووی چې چوچو راشه، هره ورځ اختر نه یې بچی. خبر شوی یم چې څېرې والا زمري پرېښودلی، خو زه به دله د مرۍ نه چک مات کړم. خو دې چوچو دا 400 بریته ټایګر نه و لیدلی او بل طرف ته ورته 400 بریته ټایګر په تمه ووی راځه راځه بچی. چې کله چوچو د دې 400 بریته په خوا تېرېدو نو 400 بریته پسې پاسېد او د هغه پټ زینه پسې راووت او غټ اواز یې وکړو چې څنګه چلې ځوانه، اوس به زه ستا نه بدخې خلاصو. 400 بریته دا خبره وکړه او په چوچو پسې ورمنډه کړه. نو چوچو مینا او 400 بریته پسې شاته لګېدلی و. نو چوچو ته ازمري سره هغه ښه والی رایاد شو هغه ده چې ورسره کړی و. نو چوچه په چغو شروع کړه چې څېرې والا ازمريه، ای څېرې والا ازمريه، راشه بچ مې که. په اتفاق سره دغه څېرې والا ازمری هم په دغه ټایم کې خواوشا کې لوپر ګرځېدو. نو په دې کې د څېرې د نوم اوازونه واورېدو. اواز اورېدو دا څېرې والا ازمری په ځای ودرېد او سوچ یې وکړو: یالکه دا خو د هغه چوچو اواز دی، دی دې خو دې وپېرې غر کې دته ما ویلي نه وو چې موږ له به غول لږ وړې، نو ولې وخوټه خمبېره کې؟ خو څه وکړم ستا هغه ښه والی رانه نه هېرېږي، پرېږده دا 2 ډبه به ستا دپاره وخورم. څېرې والا ازمري دا سوچ وکړو او ګډوډ یې ور ووهل ځکه چې خپې لاسونه یې رپېدو.